بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون صدقت يا رب العالمين. عزتمندو الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې فرمای ويقول تورته وایا اې د دواړو جهانونو سردارا سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تورته فرمایا وایا ورته یا قوم ای زما قوم اعملوا عمل کوا عمل کوي علی مکانتکم ای علی طریقکم په خپل طریقه باندې انی عامل یقینا زم عمل کوونکیم یعنی زم عمل کوونکیم علی طریقی په خپل طریقه باندې فسوف تعلمون زرد چې تاسو ته پته ولګي د څه شي بار ته پته ولګي من یاتیه چې سوق ته چې راځي غلرا عذاب یخزیه چې شرموي غلرا عذاب خدا سي نه رسواکی بره په دنیا کې نو شرمون کې ويحل او سوکتی ومن يحل سوکتی چې علیه چې پاغه باندې برازي نه لازمیږي به عذاب مقیم عذاب دایمی. نو دا خبره د مخکې آیات سره ټچ ته مخکې مون خبره کړې و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورته وایا چې داسې خدای ز سکم چې هغه مال امدادم نشي کولی زمانه چې دې تکلیفم نشي لري کولی په ما باندې رحمتم نشي را کولاولی نه رانه بندول شي نو په داسې خدای ز سکم قل حسبي الله هو يسشري کافی دی الله زما د بارا علیه يتوکل المتوکل پاغه باندې بروسه کوونکی چې څوک د بروسه پچا باندې بروسه کوي یقین کوي امید لري نو هغه پچا باندې کوي په الله رب العزت باندې. اوس الله فرمایي چې دی په دغه پوی نشو ساده مثال دی صفا خبره ده چې په دغه نه پویږي نو بس بیا ورته و یا قوم ای زما قوم اعملوا علی مکانتکم نو دا داسې نه دی چې دا اجازت دا غیدا عمل دی اجازت نه دی. مثال به ورته یو ملګری ته لګیای الکه سم کار کوا مړه دازه خو الکه تا ته ما وی چې پلانکېری په دشمنی کې بد اخته کی په 400 بد راواړي په سیرګټو بد راواړي تو ورته مینت کې میاشو کې دوو کې دریو کې چې ته څومره مینت کې هغه دومره په غزه کې په خراب مجلس کې پخېږي نو اخره کې چې دا سړی ډېر تنگ شي یا چې سړی وي چې رب ته زنو نصیحت کوم په د کار نه کوي وتی زمړه چې سکه کوا نو دا په دې دلالت نه کوي چې سکه کوا چې ګنې زستا په دې کار اوس راځایم دا په دې دلالت کوي چې زماغه خبره ته نه مانی نو زستانه بس بالکل ستاره د عمل نه بریم ناراضه يم ځخ په خپل خوخه خپل کار کوم نو دکه سي الله رب العزت فرمای چې تاسو د عمل وې زمانه دی خو ز په دې ناراضه يم زه چې اوس کوي ز خپل عمل کو قل ورته وایا اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم یا قوم ای زما قوم اعملوا عمل کوي علی مکانتکم علی طریقکم فخپل طریقه باندې انی یقینا زم عمل زم چې عامل عمل کوونکیم نو دا صيغه د اسم فاعل عامل عاملان عاملون نو ز عمل کوونکیم ز سشما عمل کوونکیم علی طریقی فخپل طریقه باندې فسوف تعلمون نو سر دې چې تاسو به معلوم شي نو طریقه به د چا راټینګي اوس به د خپل طریقه راټینګي او که طریقه به د آقا نامدار سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راټینګي کومه طریقه به راټینګي الله وازو باسه کومه طریقه به راټینګو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو بیا د کافرانو ولا کیسه شو چې موږ د خپل خوخي طریقه راټینګو او یا د کافرانو لار راټینګو نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لار نه دا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا اوس ما اوریدل نو مو د جنازې لره رسیدل بلکې جنازې ټیم تیر شو خدای مشران د جنازې لیټ کیږي نو د دې وجه شوډاګو به وایي سه به جنازه کې چا تقریر کړی دی
نو په هغه کې والله علم چې کوم عالم ما نه پیژاند اوس مې خو بیان مې اوریدل نو په هغه کې ویلي دي هغه خلکو ته وی چې دا تاسو چې دومره په لکونو خلک یې نو دا شوډاګو باباجي صاحب چې د سنتو خلاف ورزي کوله چې تاسو ورسره دونه مینه محبت تر راغلی د لری لری زینه کنه دی په سنت روانو ها دی په سنت روانو د دین راټینګ کړو چې دا په لکونو خلک تاسو د جنازې لراتلې دا دومره لوی لوی شيوخ چې راتلل خلکو څومره لري چې دی یعنی هغه ټریفیک جام شو باباګانو پکې پیاده منډیواله او لوی لوی شیخان چې خلک دا خبره چې راولي ورته جی گاډي ارسشته کنه ز خپل درولم څوک دومره تکلیف نه ورګي د سورلو دغه گاډي کې نه را پریدي هغه خلک هم د کشان پیاده را روان ورته وي دا د سوجوا دا د دې وجوا چې د سنت راټینګ کړو نو سنت طریقې برا جمع دی کو نو بیا ورته وای استاسو په دې مخونو باندې یو سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وای دغه سنت چې دی ته درانه وګوره او دغه چې دی راټینګ الله دې توفیق راکړي نو خبره مې پدې کې ده چې دا به د خلکو هغه سنت او تا درانه کتلی دی عمل ته درون کتلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو الله ول دغه مقامات ورکی الله دې موږ لم راکړي نو الله وی اوس ورته دام وای نتیجه ورته وای چې تاسو په ذهن کې دا دی او دا وای چې مونږ چتیو دا نو ورته وای چې من یاتیه سوق تی چراب شدت عذاب یخزیه شرمون کی ورته انتظار کوي خپل عمل کو بس چې څه کې کا خو لږ انتظارو کې زما هم درته پته ولګي زما والا خبره هم پته ولګي او تا ته به ځان پته مولګي چې چاله عذاب شرمون کی راځي سوق شرمي بس ورته وای الله هم دو ساتي ويحل داسي مال داسي دولت داسي د دنیا کاروبار ملګرتیا د الله نه به نه غواړي چې هغه کې ستاسو لپاره شرمونی الله هم دو ساتي شیخ حسن جان شهید رحمه الله په لیډرانو کې یو کس راغی بیا د 400 کې هغه په موټر وې باندې بیا چاويشته نو ورلوي چې سیب دعا راتاو کا پلانکی خان سر می مقابله د چې خدای می پاس کی نو هغه ورلوي چې سید الکه دوا ولو کې کوخته پاک ولا پاکي خیری خيچی پاسه وي ورته چې شیخ صاحب خیر مېر پرې دوا چې خدای می پاس کی بس چې خدای می پاس کی ورته سید گفت الله بودگر چې از خود قوم عبد الله بود هغه الله دعا وکړه او چې څنګه پاس بیا خیر خدای تقدیر تقاضی یا بس چاله لیکل شوی یا دعا ور سره برابر شو وغیرہ هغه پاس شو چې پاس شو په موټر وې باندې راته بس هغه مقابل کسانو وشته خبره داسې ده چې د الله رب العزت نه بس غواړو د خیر فیصله بغواړو او د دې سيزونو نه بچ دي اره معاملې کې چې دینو دا به کو چې بس الله دې راکې اخلاص پیدا کړي ویا نو ورته وي چې تو ورته وایا چې پچا باندې راتلونکي نو داسې مال داسې دولت داسې لیډری بس کې چې تا پسې کنزلی بد ردی غړي وډی نه دغه نزان لري ساته ویا هلو یزید زامن دوړې زیات نیکان تیر شوی ډیر زیات نیکان چې کله هغه ته خلافت پاتې شو دواړو پرې خود او لوی لوی علما د وخت تیر شوی عقلی جوابات عیسایانو سره مقابله کړي دي ور کړی دای ګرجو ته په خبره ورکړه د نور زینو ته بد او چې بادشاہي ورته پاتې شو وینه کړلې په دې باندې زما پلار چې ظلم کړی دی نو دا بادشاہي مونږ ته په سمانه نه وي ونه کړل خلیفہ مقرر نشو مایاتی سوق د چې راضی بدتا من و سوق د چې را بشدت عذاب انداز عذاب یخزی چې شرمون کړي ويحل علیه او سو نازلیږي با او چې سوق د چې نازلیږي با په د باندې عذاب مقیم عذاب دایمي الله دې ساتي ان انزلنا یقینا من نازل کړی دی علیک پتا باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الکتاب کتاب حکم کتاب دی قران عظیم شان دی پتا باندې کتاب را نازل کړی دی لناس د پاره د خلقو د پاره کاکانو موته د پاره را نازل لیکنا د ملائکو د پاره خو نه دی د موستا د پاره دی نو صدقه خطه پاکوي دا قران دی دا راټینګ کې بالحق بیان کامل لخوا مفصل بیان دی
سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحلت وخو او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په یو موقع باندې وای دا لاس به داسې د سر لراواچو چغې به ول ډیر زیات به جړل ها وی وما ادراک یوم الخمیس ها تاسو څه پیژنئ چې څه شی دی یوم الخمیس یوم الخمیس دا زیارت را څه شی ده تاسو ته پته نشته او بیا به جړل نو اخره کې ورته صحابه وای شاګردان ورته وای تابعین صحابه په کې چې دا یوم الخمیس تاسو ولې یادوي دا ولې یادوي هغه ولوي چې سیب په دغه ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې کلام او دوات دا دغه راوړی دا کتف راځي د یعنی د اوګی دا چې کوم اډوکی پاډوکو وغیرہ به لیکلو دا راوړی چې زه درته سنسیتونه وکم د دینه پس به تاسو گمراه نشئ مشکات شریفی حدیث دی د دینه پس به تاسو الله توفیق راکړي چې وی وایي نو تاسو دینه پس به تاسو گمراه نشئ نو عمر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه درد ته چوکته لا په ډیر زیات تکلیف رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف په دومره ډیرو چې یعنی ابتدا کې چې لا درد شروع کېده نو عائشه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای وی ورأسه اے دا موږ نو وای زما دا سر وې زما دا سر یعنی سر مې ډیر زیات درد کوي شلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای د خزي او خاون چون کې خپل تعلق وي خپل کور وي نو هغه انداز ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې تاسو کې تاسو مو یې کله کړه کن وی که زما په ژوند باندې مړ شوي وی زه بدل جنازه وکم غسل بدر کم کفن بدر واچم او دعا بدل د مغفرت وکم نه په خزي خاون رشتہ او نه ورتیاو کنه ما زما جنازه بلال ته خودی شوی نه یا به زه په قبر کې خاغه شم او ستاره پر خود خزو کمی نشته طالب بل چا چې بل ناوی بل راغلی بل بیا به ستا غشپه بچی د بل ناوی سره نو رسول الله فتبسم حدیث کې راځي فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکیش ډیر زیات وی مسکیش رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وای نه داسې نه ده وی زما بسر ډیر زیات درد نما بسر باندې زیات درد دی تکلیف وخت تر وخت به زیاتې ده نو عمر رضی الله تعالی عنہ چې دای حالت ته وکړه ناغي وی چې صحابه نور کسان ته وی اهل بیت ته چې داسې سنشته چې هغه په قران کې خبره مې پدې کې بالحق په بیان کامل سرورتي چې قران زمونږ د پارشته اوس دې ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر زیات تکلیف دی لکه صبر وکې مکه لکل خیر دی لکه صبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف دی نو دی دا یو بعض اهل بیت وی چې نو دی لګي بعض نه پدې کې ډیر شور شخیر نو په دغه شور د وجب ابن عباس وی چې تاسو دا پته نشته چې باغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څونه تکلیف رسیدلی هر ګر رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ټول بار شه او زه د کشان خیم په دا حالت کې بیا غینه پس سره جام دیو د دې وجه شیعاګان او رامیانو دغه ځین استدلال هم نسلې په معنی اهتدانو بس هغه سوق دي ها موږ ولوي چې داینه پس بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم جام دیو چې سی لیکل او څه ضروري خبره او هغه به غینه پس لیکل وکنه خو بیا مغینه د لیکل معلومه دا شو چې عمر رضی الله تعالی عنہ کوم خبره کړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ته اشاره وکړه په دغه باندې چې پاله چې دا خبره ټیک تر هغه ولوي چې دا قران رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکلیف ته چون کې او قران خو موږ سرهشته قران نه پس به آی کې هر چیز موجود دی نو ولې به تاسو گمراه کی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې ټیم کې لا تکلیف مور کې لک صبر وکي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموش پاتې په معنی اهتدا بس هغه څوک چې هدایت قبول کو فلنفسه نو د خپل ځان د پاره دی و من ضل او څوک چې گمراه شو فانما نو بس یقینا دغه یضل د گمراهی علیها په د باندې دا الګه چې څوک گمراه شو بیلار شو نو چاله نقصان ورکول شي نه زر کالم نقصان نشي ورکول زر هیڅ چاله نقصان شو ارس دی بازان باندې بابا را شاه منصور سے یو ځای کې تقریر کو نه خلکو ته سړی غم خود استاسو کو وای مونږ ته خو خدایشته نه د جان سویل شي نه د بل سویل شي وای ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د سورۃ کهف سر کې آیاتونه لسوای او یو حدیث کې راځي هری لسایات وای هغه روزانه ویم په دغه ایمان دي زم چې مال نقصان نشي راکول خو تاسو نه وای تاسو غم کو خبره داسې ده چې څوک په هدایت وي هغه د نقصان نه ورکوي او چې کوم په گمراهۍ وي کنه نو هغه چاله نقصان نشي ورکولی د هدایت ولا خپل لار ده د گمراهۍ خپل لار ده کوشش به ته کې چې خلک پسمه کی ځان باندې هم کوشش کوي چې زه پسمه شم الله یې توفیق راکړي د خدای په خدای کې سفرک نشي راوستي
وما انت علیهم او کدی دا خبره نه منی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وما انت علیهم تنی پدیو باندې بی وکیلن داروغا نگهبان بس پر کید خپل کارونه الله یقینا الله رب العزت یتوفى الانفس ای یقبض الانفس الله رب العزت چې اخلی سالرا حين موتها حين نومها په وخت د خوب د دی موتها به معنا نومها په وخت د خوب د دیو ولتی او هغه کسان هم لم تموت چې هغه نمړ کیږي په منامها په خوب کې دا غینم الله سالي یو معنا شو بل داسم راضی عام څنګه چې ډایرک په ډایرک معنا ده الله یقینا الله رب العزت یتوفى الانفس سا اخلی حين موتها په وخت د مرګ د دیو کې چې په خوب کې مړ شي ولتی او هغه کسان لم تموت په منامها چې په خوب کې نمړ کیږي دا غینم سالي الله رب العزت نو خبره داسې د الله رب العزت یو دغه معنا ور سره جوړیږي دي ځکه چې موت ها په معنا د نومه حواله الله رب العزت فرمایي چې کم کسان په مرګ په خوب کې مړ کیږي نو د دینم الله روح علي الله رب العزت دا کم کسان چې د کیږي د دینم روح علي نو د دین څنګه روح علي فلسفه وي چې درې اقوال دي یو فلسفرانو ډله وي چې به د هر انسان هر خاصه چې کومه ده یعنی سترګه ده پوزه ده غوږ دی لاسونه دی هر یو خاصره وي د دې هر یو سیز د پر ځان لا بیل روح دی په دې بدن کې د دې خپل د ګوت خپل روح دی د سترګې خپل دی د غوږونو خپل دی یو ډله دا وي دا یو د پر ځان لا روح دی بل ډله وي چې په بدن کې دوه روح دي سوریا خبره د خیال کړئ په بدن کې دوه روح دي او یو روح دا حیواني روح دی کم چې دا هر ټیم په انسان کې موجود وي د ژوندون د لپاره دا روح ضروری دی او دویم نمبر روح چې دی وي دا کم روح دی وي دا هغه روح دی چې دی دا متحرکه ویل شي روح متحرکه کم روح چې هغه د حرکت لپاره ضروری دی نو یو دغه روح دی په انسان کې نو دا ډله وي چې کله د انسان ودشي نو دا کم چې متحرکه روح دی دا چې کم انسان له حرکت ورکوي لاس دی نو دی له دغه روح چې دی دا حرکت ورکوي نو دغه ټیم کې ته دغه روح اوسي او دا کم چې ژوندون والا روح دی دا پکې پاتې نو دا چې کم یعنی تحریک والا دا انسان په بدن چې حرکت راولي دا روح دی تیوزي دی ګرځي راګرځي نو دی بیا کله وی لکه خوب کې مې چې دی نو شین پټي ولید خوب کې مې وبو ولید خوب کې مې چې دی پلانکیزه ولید یو دغه د روح او جمهور علما فلسفران ټول وایي چې نه د انسان په بدن کې بس یو روح دی څه شي دی د انسان په بدن کې یو روح دی د انسان په بدن کې یو روح دی خو دغه روح چې کله انسان مړ کیږي نو چې د روح تعلق د حرکت سره دی دغه د حرکت د تعلق ادراک چې څه ته ویلی شي ادراک یعنی سترګې وي خو بیا دینه هغه د ادراک هغه ماده اوس دی بیا پیژندل لیدل نشي کولی سترګې به کولومې خو چې ودی تا به نه وي دغه شان د غوږ نه هغه ماده وځي نو دغه حرکت والا ماده دا معلقه شي ساره شي او د ژوندون والا ماده پاتې د ژوندون والا ماده دا فاتی نو خبره داسې ده هغه وی چې کله ګوره د انسان دا روح چې دی دا اوزي دا روح ته مکمل اوزي صرف دغه ژوندون سره تعلق وي نو دی بیا لړ شي دی ګرځي یو حدیث کې راځي چې د عرش لاندې سجده ولګي څوکي د عرش لاندې سجده ولګي نو بیا چې کله دا د بدن نه را جدا شي او د سره تعلق د ژوندون پاتې شي نو تاسو قران کې ویلي دي د خبر ته خیال کې کسات تم سوچونه کا خیر دې نه رسي دا درته پکې تاسو خبره کومه دا خبره پسر خو چرته خو به پويږي چې دونه به پوي شي چې دا خبره پکې خلک چیړي قران کې تاسو ویلي دي راغره په تصوف ضرورت تصوف په لار تاسو له خیره به نه دي يسالونک عن الروح قران کې الله يسالونک عن الروح د روح تعلق د بر عالم سره دی د بر عالم سره دی نو چې د مادیاتو نه جدا شي د بدن نه جدا شي نو بیا که چرته تا د مادیاتو کې سم ساتلی ټیک تی ساتلی نو تب خوب کې بیا خانه کعبه ویني بیا به چرته سم ځای کې کینی خوب کې د بزرگ سره ملاقات وشي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید دام داش او که چرته د تعلق د خرابو سيزونو سره وي نو بیا وي خوب کې پلانکی سيز ولید دام ولید خوب کې وي اړه د وغیرہ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا د وحی چې دی 15 وخته مهیسه
حدیث مفهوم دی. نو کله انسان بیا خوب، نو دغه بیا انسان دا خوبونه ویني، د دې خوبونو بیا تعبیرونه راوځي. په دې باندې بیا خپل کتابونه دي، لکه دا علامه ابن سیرین رحمه الله په لیکلي تعطیر الانا فی تعبیر الانا، دغه شان تعبیر الرؤیا کبیر او دغه شان صغیر، دغه کتابونه غټ غټ، هغه ډیر زیات ماهر او داسې نورو لوی محدث ته زمانه یو ورځ یو بیره امام مالک رحمت الله علیه دا خبره مشهوره تاسو اوریدلم دا بار بار، چې هغه په ټول عمر کې یو حج کړی دی. څه کړی دی؟ په ټول عمر کې یو حج کړی دی. دې خبر ته خیال وکړئ. او ټول عمر نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزه مبارکه سر تیر کړی. ولی د دې وجه چې مال وفات کله راځي نو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزه مبارکه سر راشي. او امام مالک رحمت الله علیه وی په داغه نو هغه وی چې دلته خښ شه. کوم ځای خښ شه؟ مدینه منوره کې، ځکه حدیث کې راځي خصوصي شفاعت او لومبني شفاعت کیږي آب د اهل مدینو د پاره کیږي، کوم چې په مدینه منوره کې وفات شي. د دې وجه زنګ د بزرګان چې مولانا شکیلاهی صاحب او امداد الله مهاجر مکی صاحب مکی ته تلو، داسې شیخ زکریا رحمه الله، دا ټول مدینه منوره ته اخره کې زور کوي. نو خیر دا امام مالک رحمت الله علیه چې ما ته دومره معلومه شي چې به ستا د عمر دومره وخت پاتې دی، نو چې زه لړ شم حج وکم که چېرته وخت ډېر چې هسې معمولي پته راته ولګي، نو زه به نفلي حج هم وکم، فرضي خو مې کړی. خیر خوب یې ولیده، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه، وایي زما د هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړي زما د عمر څومره وخت پاتې دي، څومره وخت مې د عمر پاتې دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته 5 ګوتې ونیسلې. څه وکړه؟ 5 ګوتې ورته د لاسې ورته داسې کړه. نو دې سارې راویښ شم، دی وایي چې د دې به نه بس اوس ګوره محدث د زمانې دی ښه، خو د هر فن خپل خپل خلک تاسو دنیایي فن پسې احادیث وړئ، یو څه بس خلک په لکونو کسان ورته دا حوالې ورکوي. موږ په حواله پوهېږي، نو اوس د احادیثو محدث دی، خو هغه د پته چې دا فن زمانه دی. امام مالک رحمت الله علیه چې دا ما فن دی هغه چې راپه چې دی بس تعبیر 15 کال دی، 15 میاشتې دي، څه شي 15 ورځې. نو درس چې ولګي هغه د په زرګونو خلک ناس، نو هغې ته وی نن درس نشته، نن درس نشته. عبد الله ابن مبارک صاحب ناس هغه د امام ابو حنیفه صاحب شاګرد دی، د امام بخاری صاحب استاد، امام بخاری صاحب په فخر دی، خو د امام ابو حنیفه صاحب شاګرد او د دم شاګرد. امام مالک رحمه الله ورته فرمایي چې ته داسې کار وکړه چې ته به لاړ شي علامه ابن سیرین رحمه الله له، او ابن سیرین صاحب ته به ووایې ما به ورته نه یادې، ورته وایي چې یو بنده خوب لیدلی دی، یو بنده خوب لیدلی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې لیدلی، هغه ولله داسې دا ګوتې کړي چې ستا د عمر دومره، یعنې داسې کړه ورته. هغه ته تپوس وکړو، هغه ولله جواب کې داسې کړه. دې څه تعبیر؟ علامه ابن سیرین رحمه الله له چې کله لاړ عبدالله ابن مبارک رحمه الله، نو ویلي دي چې هغه ته خو بلا درس، هغه ته هم ډېر خلک ناست. نو دې ایثار شو، هغه چې ولیدو ورته وی چې راشه. وی ولې راغلی؟ ده ورته وی چې صاحب داسې یو بنده خوب لیدلی دی، نو مې ورته ظاهر نه کړ، او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته داسې 15 ګوتې داسې کړې. ده ورته زما عمر څومره پاتې، هغه ورته داسې کړه. نو هغه ورته داسې وکته، وی والله وی په الله مې دې قسم وي چې دا خوب په دې ځای کې بل څوک نشي لیدلی، مګر که دا لیدلی نو فهو مالک، دا به امام مالک لیدلی. ورته وی دا بل څوک، دا به امام مالک لیدلی. نو هغه امام عبدالله ابن مبارک ته چې خبره خو هم ښکاره شوه، نو هغه ورته فهو هو و یا هم دقسې دا هم هغه لیدلی، فهو هو دقسې هغه لیدلی. خیر بیا ورته هغه وایي چې د دې نه مراد نه 15 میاشتې نه 15 ورځې، قرآن کې چې کوم آیات دي دغې ته اشاره چې الله رب العزت فرمایي چې چاته د دې علم نشته چې باران به کله کېږي، چاته دې علم نشته چې د مور په خېټه باندې څه دي، د به مرګ کله راځي وغیره. نو خبره داسې ده چې بای دا کشان خوبونه سړی پکې ویني، دا مختلف خوبونه پکې خلک ویني. او یو بیر والله یو کس راغی علامه ابن سیرین رحمه الله، نو ورته وایي چې صاحب په خوب کې مې بانګ وي. سمې وي؟ تاسو هم بانګونه وایئ. وی په خوب کې مې بانګ. نو هغه ورته چې ښه، وی ذکر ډېر کوه، ورته وایي ذکر ډېر کوه، وی را روان ځله به حج لازي را روان کړي. ورته صحیح ده له بله بیا راته وایي راغی واپس، وای بل کس راغی، هغه مکه شاګردان ورسره ناست، هغه ورته وایي صاحب په خوب کې مې بانګ. څه مې ورته وایي؟ په خوب کې مې بانګ وي. هغه ویلې چې ښه په خوب کې دې بانګ وي، هلکه سم شه ورته وایي.
وی غلا کې لا راټینګ شوی نه سوی ورده وی غلا کې لا راټینګ شوی نه او کده په راټینګ شي لاس تر نه وی پریدي دي نه وی لاس تر نه وی نو شاګردان ته چې صرف دوه کس دي او یو خوب لري د تعبیر د مختلفو کاغه ورته وی علامه ابن سیرین سم وی خوب لچې دي په اعمال صالحه کې دخل وي چې نیک عمل کې د هغې سره د خوب تعلق د بادشاه خوب به جدای د وزیر به جدای د عام کس به جدای دکه شان نیک عمل خوب جداري د فاسق جداري چې په ظاهرا حلیه برابر وي د هغه خوب یو شان تعبیر ورکوي او چې په ظاهر برابر نه هغه بل شان دکه شان د جام مختلفې کیسې پکې خیا نو دا ډومبني چونو په هغه باندې ظاهرا د نیکه نه خوي راځه که درته موږ وایي ګیره پرې د پټکی وهې د سنتو برابر شه دا نو په هغه وایي د نیکه نه خوي د هغه لمې ځکه تعبیر ورکړه چې دی به حج لذي را روان ځله او شاګردان وایي چې هغه موږ ساره اگر را روان کړ له حج لمله او دا بل چې د لمې چې تعبیر ورکړه چې ته به په غلا کې نو د باندې نخې د فسق او فجور وي په د باندې د ګمراهۍ نخې وي د غلا غلطه نه خوي په نو ته د مزه کوي د تعبیر چې د غراوته چې به ته په غلا کې راټینګ شي په لاس بار نه کړ شي او د دوړو تعبیر می د قران ناریخ کې چې یو ځکه الله فرمای واذن فی الناس بالحج یو ځکه اذان دی او بل ځکه د اذان لفظ راغلی دی چې دا کم کسان اعلانن د دین لاس وخه چې غلام ده دوړه می ده ناشنا تعبیر تاسو خو الله یو پیر ولا یو کسره نه ورلوي دا خبره خو ځنه مناسب نی ورلوي چې زه خوب وینم چې دا زنانا او دا سړو په شرمګاونو باندې مهرونه هغه ورته خدای دې به خو باسه علامه ابن سیرین ورته سوې وي خدای دې به خو باسه وی روجه د بانک لګي احتیاط کو به وخت د وا ټیم نړوان دي بانګونه وی ټول خلکو باندې اسې به سروجه موجه باندې د ټیم نړوان دي بانګونه هغه ورته یو سیب وی خبره دې ټیک ته وی زه خو په وخت داخلي دو باندې نه پوهیږم دا تعبیر کې مختیات پکاري خان تاسو خو بس دا وی لنن مې لرو کې راوچت کو خوب کې او غیا مې اورې بل او دا مې وکړه اخره کې به ته تنگ شي ورته بس مړه بس ذکر کاوه خیرات ورکاوه سبه ورته الله یقینا الله رب العزت يتوفى الانفس حين دغت یو ایو غس دغه تعبیر راته و دغه لکه تعبیر بس خود خیرات کوا ولی نه وی تعبیر را لو بس هغه تعبیر ادارې د استاد خوب چې د کور مشر به وفات کیږي د کور مشر خو زیم نه ورته بس دغه تعبیر نه ولتی هغه بنده لم تموت بیا وفات شي کال کې دنه د خیره ولتی هغه بنده لم تموت چې هغه مړ نشي فی منامها په خوب کې نو هغه نم الله روح لري نو د روح چې کم دی د روح چې کم بنده بیا وفات شي په خوب کې دغه روح ایثار شي الته کې هغه ایثار شي بس پاتې شي نو بیا یا د علیین سره تعلق یا د سیجین سره او چې دا کم بنده الله لا ژوندې ساتي نو د روح د ته واپس رولي د روح د ته واپس راشي فیمسک التي قضوا بس ایثار کی الله رب العزت التي ها قضوا عليها الموت چې فیصلو کی پاغه باندې د مرګ دا روح ایثار شي و يرسل الاخرى او ازادی کی دا نور روحنا اور اپریک دی دا نور روحنا الی اجل مسمى ته نیټه معلومه پوری دی ګرځي ان فی ذلک یقینا پدی کی لآیات نشانی دی لقوم د پاره د هغه قوم یتفکرون چې سوچ کوي ام اتخذوا آیات نسلی دی من دون الله په مقابله د الله تعالی کې شفعاء شریکان قل ورته وایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اولو کانوا اگر کدی لا یملکون دی اختیارمن نه شیئا د سیز ولا یعقلون عقل لري الکه خلق خو چې خدای غاڼي نو په دوه سیزونه غاڼي یا به د یو سیز مالک وي او یا به د یو سیز باندې خو پويږي نو د دې خو نه عقل شته او نه پويږي په دغه سیز باندې نو چې نه پويږي نه عقل شته نه نظر ورکول شي نه تقدیم په دغه خدای باندې سکه الله فرمای قل ورتوایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لله الله رب العزت لردین اختیار دی الله لرا الشفاعه جميعا د ټول سپارشیانو اختیار چاله ردی الله رب العزت لرا یا ولا شفیع علیه غالبا او هیڅ سپارشی په الله باندې غالب
نه دی چې په زور چې دا پلانکی بنده به بخي ګوري داسې نشته له دغه الله د پاره ملک السماوات بادشاہي د اسمانونو دا والارض او د ځمکې دا ثم الیه ترجعون بیا به دغه الله ته تاسو راګرځول شي دغه الله رب العزت طرف ته به تاسو سکیږي راګرځول بشي و اذا ذکر الله هر کله چې یاد کړی شي الله رب العزت وحده ځان لا هر کله چې یاد کړی شي الله رب العزت ځان له نو د الله رب العزت ذکر بډیر زیات کې هغه کې صدا کلمه د توحید د لا اله الا الله او درې ډیر زیات کوي تاسو خدا سے نه کوي کنه مو به کو ان شاء الله اشمئزت قلوب الذين نو اشمئزت اصل کې ویل شي چې دا سړی دا ډیر تریو شي ته یو کس ته خبره کې سبب پته لګی ته ورته لګیای الکه دې چې مثال ورته مسله کې چې ته د یو تندې ته وته پته خټی کو نه لګی د اخره چې دی خو وګوره ته په دې خټی کو لګی ځکه دا پیدا و اخوا چې وګوره په د باندې ټیکونه نو چې دا تندې داسې تریو کې اور اوی پړسي دې ته ویلی شي چې دا زړی تنگ شي یا به ته چا د خبره کې نو به تا سره مجلس کې ناست خو چې دین خبره یې کنه نو داسې بوړی راوړي چې ګر ته زه خو د 15 منځونه نه کوم دا ټول حدیث خو ما پسې راتاویږي نو داسې بوړی راوړي چې دا خبره به دې کله اړې یا چې ته یو خبره کې هغه باندې سمنه ورځي هغه چې دا ټول ارڅ خو ما ته دی لګیا دي نو داسې به مخړی دا تا ته به خبره چې دوس ګوپی خوړلې په خېټه دړ خو خبره داسې چې پرې دې ما حق ورته وای خپل خبره پوره کوم موکا والله ګوره و اذا ذکر الله هر کله چې یاد کړی شي الله رب العزت وحده ځان له اشمئزت نو شي نفرت وانقبضت یو معنا یا نفرت د دې زیات چې یا تنگ شي زړونه د دې تنگ شي دی په دې باندې تنگ شي نو دا د منافق علامه ده چې نصیحت ورته تګیره د کافر علامه چې په تنګي ښه مسلمان به خوشحاليږي چې د الله ذکر وشي نصیحت وشي الله توفیق راکړي نو تنگ شي قلوب الذين يظنون ده کسان لا يؤمنون چې ایمان نه وروړي بالآخرت په آخرت باندې د دې د زړونه تنگ شي و اذا ذکر الذين هر کله چې یاد کړی شي هغه من دون چې ما سوا د الله نه دی الکه بیا د دنیا باز شروع کا تا کم پیل کیته جی ما هلا کړی دا نو تور د بیا لګیا کې سونه څنګه چلی ته بس ته خراشه کیس ته پما دی راځه چې صحیح سم مسلې د بل بزمکه قبضه چو زب تابعدارین دي الکه څه کې پولیس کې بس به ته بیغم شه ناجایز او جایز مګوره بس ته خپل کار چلاو چې صحیح ما ترین کوا نو بیا چې هغه ته کله راشي د کشان هغه به چې کفر ته کله رال نو هغه بیا ډیر خوشاله ورته به وی چې د حالات نه د حالات بوته دی خو چې دی داسې دی کنه چې ته اغل ته د دې جن یعنی سعودي تزي په هوا باندې نو دی رسي د وسانو دوای په کرامت باندې برسي نو هغه درته وی چې او ټیک نو الله رب العزت فرمایي و اذا ذکر الذين هر کله چې یاد کړی شي من دونه ما سوا د الله تعالی نه د خدایان و غیره د دینه جایز چې کوم دي اذا هم یستبشرون نو په دغه وخت کې دي څه شي یستبشرون یفترحون خوشاله شي په دغه وخت کې بیا دي ته خوشحالي محسوسيږي الله دې په کفر د خوشحالي نه وساتي قل ورتوایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا قوم اے قوم اعملوا عملک علی مکانتکم علی طریقکم فخپل طریقه باندې فسوف تعلمون بزر دې چې انی عامل یقینا زم عمل کوونکم فسوف تعلمون بزر دې چې تاسو به پوه شئ من یاتی عذاب یخزی بسې سوکتی هغه چې راځي هغه عذاب شرمون کی ويحل علیه یا چې او به شرموي دغه بندلره ويحل عليه ونازليږي په دغه بنده باندې او نازليږي په دغه بنده باندې یا سوکتی هغه چې نازليږي او باغ باندې عذاب مقیم عذاب دائمی الله دې وساتي ان انزلنا عليك الكتاب اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من نازلو پتا باندې کتاب للناس د بار د خلقو بالحق نصیحت کامل بیان کامل په حق سران په من اهتدى بس هغه چا چې هدایت کو په هغه څوک چې پس ملار شو فلنفسه نو د خپل ځان د پاره دی ومن ضل او څوک چې بیلار شو فانما يضل عليها نو د گمراهی په د باندې د وبال د گمراهی د په د باندې دی وما انت عليهم بوکیل او تنه په دی باندې داروغه الله یقینا الله رب العزت يتوفى الانفس
یقبض الروح هغه قبض کوي روح لرا حين موت په وخت داسو ود کېدو د دیو کې ولتی او هغه لم تموت چې نمړ کېږي په منامها په خوب کې نو دا غینم روح له خدای نه رستو علي فیمسک التی بس هغه بس فیمسک التی بس ایثار کی التی هغه قضا علیها الموت چې پای باندې فیصله شوی د مرګ نو هغه روح ایثار کی ويرسل الاخرى اور اولیږي دغه نور علاج مسمن تر نیټه معلومه پوری ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات نشانی دی قوم یتفکرون دا قوم د پاره چې عقل فکر کوي چې د عقل فکر نه کار اخلي ام اتخذوا آیات سنسلی دی من دون الله ما سوا د الله نه شفعاء شریکان سفارشیان قل ورتو یا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اولو کانوا اگر کدی لا یملکون اگر کدغه خدایان دا مالکان نوی د هیڅ چیز ولا یعقلون او نه پویږي عقلم پکې نه قل ورتوا اے د دوالو جهانونو سردارا سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لله الشفاعه جميعا لله الشفاعه د الله رب الاختیار من دی الله رب العزت د شفاعت ټول یا د الله رب العزت د باره د ټول سبارشونه له د الله لره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو او د زمکې دا ثم الیه ترجعون دغه الله تبتا سو بیا واپس ګرځول شي و اذا ذکر الله هر کله یاد کړی شي الله رب العزت وحده ځان لا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے نو په توحید عقیده به مضبوط اوسېږي الله توفیق راکړي اشمئزت قلوب الذین نو اے نفرت یا انقبضت یا چې تنگ شزړونه هغه کسانو چې ایمان نه وروړي په آخرت باندې او کله چې یا چې و اذا ذکر الذین هغه کله چې یا چې هغه سيزونه من دوني چې ما سوا د الله نه دي اذا هم یستبشرون په دغه وخت کې دی خوشاله شي الله دې د بد عمل باندې د خوشاله نو ساتي